د جاهلیت په دور کې بت پرستی، شرک، ظلم، لاقانونیت، په غریبانو باندې ناانصافي کول، ظلم ورسره کول دا ډېر زیات شوی و. مؤرخینو داسې وکړل چې د جاهلیت د زمانې د چې کوم فساد و بېګار و دا یې ټول جمع کړ او په کتابو کې جمع کړل، په کتابو کې راوړل او دوی ډېر زیات کوشش وکړ چې موږ د جاهلیت د دور دغه یوه نقشه جوړه کړو. نو په دغه دور کې د جاهلیت تذکره هم بیان کړله، په هغه کې د شرک تذکره هم وکړله، د بت پرستی تذکره هم وکړله، لاقانونیت تذکره هم وکړله، او چې کوم ظلم، کوم طاقتور خلکو ظلم یې کوو، جبر یې کوو، د هغو تذکره هم وکړله، کوم غریبان کسانو په هغه باندې کوم ظلم کېده، مظلومه خلکو د هغو تذکره هم وکړله. نو د جاهلیت په دور کې چې څومره جهالت و د هغو یوه نقشه جوړه کړله، خو په ټولو نه جامع او معنی بهترینه نقشه الله تعالی په قرآن کریم کې مختصر بیان کړې ده. الله تعالی فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، وایي تاسې د اور یو کوی کنارې ته رارسېدلي ویا، بیا الله تعالی په تاسې باندې رحم وکړو او تاسې د یو اور نه او د یو کوی نه په حفاظت کې کړی. الله تعالی یو لفظ بیانوي شفا، دا د شفا لفظ نه ده، دغه مطلب دا د یوه کندې د یوه کوی غاړه او کناره. مثال دا ده لکه یو روډ ده، دغه روډ سره اوبه روانې دي، دا اوبه روانې دي سوکه سوکه، دا کناره وایي، دا کناره وایي، کناره وایي، دې حده پورې چې دا روډ لاندې چې کومره خاوره ده دا ټوله خاوره د اوبو ورسره یوسي، صرف دا پاس هغه پاتې شي، روډ پاتې شي. دا دومره نرم وي که یو انسان په دا باندې صرف پښه کېږدي هغه بالکل هغه انسان لاندې ډوبېږي، په هغه کوهي کې په هغه چې کومه کنده ده هغې کندې ته ورغورځي. نو الله تعالی بیانوي وایي تاسې د جاهلیت د وجې نه، د ګمراهۍ د وجې نه، د بت پرستۍ د وجې نه، د شرک د وجې نه او د ناانصافۍ د وجې نه، د ظلمت د وجې نه، د تیارۍ د وجې نه تاسې د جهنم د دغې کندې کنارې ته رارسېدلي وئ. بس صرف دومره انتظار ده چې تاسې یو پښه کېدئ بس دې ته به تاسې د لاندې ورغورځئ. نو ګورئ په دغه وخت کې هلاکت دا د یو انسان هلاکت نه ده، د یوه قوم هلاکت نه ده، د یوې قبیلې خودکشي هلاکت نه ده، بلکې دا د ټول انسانیت هلاکت ده. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بعثت نه مخه انسانان د جاهلیت په دور کې د دغه جهنم کندې په غاړې ته رارسېدلي وو. چې کله نبي علیه الصلاة والسلام بعثت وشو الله تعالی فرمایي وایي د نبي علیه الصلاة والسلام بعثت په وجه باندې ما تاسې د دغه هلاکت نه بچ کړئ، د دغې تباهۍ نه بچ کړئ، یا دغه د جهنم د کندې نه بچ کړئ. نبي علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین ذات ته رحمت الله تعالی را لېږلی ده چې دا تاسې ته نصیحت وکړي، تاسې ته اسلام بیان کړي، تاسې ته دین بیان کړي. نو الله تعالی ځکه بیانوي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، وایي الله تعالی تاسې د دغې ګړې نه، د دغې کندې نه ټول په حفاظت باندې کړئ. هغه وجه څه ده؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعثت ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام راتلګ ده.